أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيما القاري دوست محمد یوټیوب چینل نا بیا تاسو ته د یو ډیر ښایسته قصې د انبیا علیه صلات وسلام قصې ټولې ښایسته دي. نن واقعه د حضرت ایوب علیه صلات وسلام واقعه ده. ایوب علیه صلات وسلام دا د ابراهیم علیه صلات وسلام په نوسو کې دی او ایوب علیه صلات وسلام بیبی حضرت رحمت بیبی دا د یوسف علیه صلات وسلام نوسی وه. ایوب علیه صلات وسلام له الله پاک ډیر مال حال دولت ورکړی و، سره د بدن طاقت هم رب العالمین ورکړی. ایوب علیه صلات وسلام څوک د الله برحق پیغمبر دی او ایوب علیه صلات وسلام شهرت سکی دی په عبادت کې دی، په صبر کې دی. صبر ځان له یو عبادت دی او عبادت د رب العالمین کوي. خو څنګه عبادت کوي؟ ایوب علیه صلات وسلام به چې کله سجدې ته لاړو رب العالمین ته به دومره وژړلی چې تمامه ګیره مبارکه به په اوښکو باندې لمده شوه. ایوب علیه السلام به عبادت کې ژړا کولی. شیطان مردود ابلیس لعنتی راغی ای رب العالمین، ایوب علیه صلات وسلام ستا عبادت زکه کوي چې مال حال ور سره ډیر زیات دی. ودی ولا زامن ورکړي دي، ودی ولا لوڼه ورکړي دي، مال حال دی ولا په زرګونو اوښان دي، 1000 دی ولا اوښان ورکړي دي، ګډې بيزې دی ولا ورکړي دي. ایوب علیه السلام اے پروردگار عالمای زکه ستا عبادت کوي چې دې سره ډیر مال حال دولت دی. رب العالمین ورته فرمای اے شیطانای، اے مردودای، زما ایوب علیه السلام په مالم کار نشتای، زما د ایوب علیه السلام په اولادم کار نشتا، زما د ایوب علیه السلام په هیڅ باندې پروا نشتا. څه ویل غواړي؟ شیطان ورته وی اے رب العالمین مال دومره وس او توفیق راکه چې زه پې مسلط شمای او زه ول دا مال حال ټول غرق کمای. رب العالمین ورته فرمای اے مردودای، اے ابلیسای، لاړ شای خپل کار وکړه، څه مې پې مسلط کړلې، تاله مې اختیار درکړلو. ایوب علیه صلات وسلام په عبادت کې مشغول دی. شیطان ابلیس راځي، څومره چې اوښان دي هغې ورله ټول غرق او تباه. شیطان د انسان په صورت کې راځي، ایوب علیه صلات وسلام ته راځي. یو طرف ته شیطانت کار وکړو، بل طرف ته هم د شیطانۍ کار کوي. اے ایوب علیه السلام ته د الله په عبادت کې مصروفي، د الله پاک سره امداد، د الله پاک نه امداد غواړي، مدد غواړي، جړا فریاد کې. اے ایوب علیه السلام فلان ځای کې ستا اوښان ټول هلاک شو. ایوب علیه صلات وسلام په دغه پاک ژبه باندې د الله پاک حمد او ثنا بیان کړای. وی فرمایل الحمدلله، د الله پاک نه قربان د الله پاک بړی بیان کړای. مال دا مال الله را کړو، مال الله پاک واغسو.
ایوب علیہ السلام بیا عبادت کی مصروف دے ابلیس شیطان مردود دے بیا دوبارہ اٹیک کئی پایوب علیہ السلام باندے اللہ والا محلت ور کرے دے تر قیامت پوری محلت ور تملاو دے ایوب علیہ السلام ترازی اے ایوب علیہ السلام آئی تا تخپت نشتاج ستا پکور کی ستا بچی ہلاک دی تتنا خبر نہیں تدا اللہ پہ عبادت کی مصروفی ایوب علیہ السلام بیاوی الحمدللہ اللہ پاک لسنا دو بڑی بیانی دا اللہ حمد و سناوی معلوم دا شواج چی پکم مومن مسلمان باندی دا مال دا طرفا دا اولاد دا طرفا دا سیو مصیبت رازی دے دیوی چی الحمدللہ ایوب علیہ السلام بیا آواز کی شکر الحمدللہ حتیٰ چی شیطان رب العالمین تا فرمائی اے رب العالمین ایوب علیہ السلام ستا زکا عبد دے زکا ستا بند دے ستا عبادت کی مصروف دے چی دے پا بدن بانم سالم دے پا بدن کی دیر زیاد طاقت دے ولور کرے دے رب العالمین ورطا فرمائی اے شیطان ایوب علیہ السلام پا بدن ماندے امتاز بیا مسلط کو ماج اے خبیص آغا زمان ایک بند دے آغا زمان پیغمبر دے بغیر دا جبنا بغیر دا زرنا تالمی پی اختیار درکڑلو شیطان مردود فوراً راضی ایوب علیہ السلام پدیس پیغمو مبارک کی یو پوکے کئی یو آغا پوکی سرا ایوب علیہ السلام پٹھول بدن کی بیماری او لگے دلائی او بیماری سمر پوری و لگی دائی ما سوا دا جبنا ما سوا دا زرنا چی دا زردن کن بیم شورو جب بے پہ عبادت بانی مفتلا وائی بیماری صدائی کتاب لکی چی ایوب علیہ السلام پا بدن خارخ لگی دو ٹھول بدن باندی خارخ لگیا دے لیکن داغا خارق باوجود ایوب علیہ السلام اگا بیام دا اللہ عبادت کئی دو بی بیان امتن لاری اللہ پاک تی مالم واغستو دولت امتی واغستو یو رحمت بی بیدائی چی دا ایوب علیہ السلام سرا سنگ پسنگ ولاڑ دا رحمت بی بی دا یوسف علیہ السلام نو سیدائی او اللہ پاک دا پیغمبران اولاد ولی بنوی اللہ پاک پیغمبری خاندان لدا سی توفیق ورکی چی دا خپل خاون سرا سمر امداد کئی سمر ور سرا سخت تیرئی رحمت بی بی لگیا دائی دا ایوب علیہ السلام بی بی دائی اولاد مزدوری توتلائی آغا مزدوری ایوب علیہ السلام لپچ مجبانی خوراک ورکی ایوب علیہ السلام لپچ مچوبم ورکی ایوب علیہ السلام خدمتم کئی ورسر پردی مزدوریم کئی آغا مزدورین لگی شان پیسی دا رب العالمین پتر پاندی ورکی دا اللہ پنام باندی ورکی صدقم ورکی دا دید پارائی چے پروردگار عالمائی زما خاون مبارک لصحت ورکائی سبحان اللہ
ایوب علیہ السلام بیماری اتلس کال تیر کړه په اتلس کالو کې ایوب علیہ السلام پر یاد نه دی کړی ایوب علیہ السلام د الله نه ګیله نه ده کړې ایوب علیہ السلام دا نه دی ویلي چې یا الله مال صحت راکای بی بی ورته وی رحمت بی بی را نږدې شوې ایوبای ته د الله برحق پیغمبرې الله ته سوال وکړه چې رب العالمین دې جوړ کړي ایوب علیہ السلام ورته فرمایي ای زما بی بی دا خو مې اتلس کاله له برابر شو که نور مې دومره کلونه وشي ما د الله نه حیا راځي ایوب علیہ السلام آغا صابر پیغمبر آغا عابد آغا عبادت کون کے شیطان ابلیس سمر حملے اکڑلے لیکن ایوب علیہ السلام بیام دا اللہ تابدار دے شیطان ابلیس آخرہ کے راضی اے پروردگار عالم آئی اے زمان ربائی ایوب علیہ السلام زکستا عبادت کئی چې د سر نور مال حالم شتای لیکن الله ورته وی هر سمت اخیستی دی ایوب علیہ السلام زما برحق پیغمبر دی ایوب علیہ السلام زما برحق پیغمبر دی از مسلمانان رونو دومره صبر کون کې پیغمبر چې داغه بدن مبارک آغا ټول خارخ لګېدلی دی خلکو د دې وطن نه بل وطن ته بوتللو ویل دا زمونږ د دې ځای نه اخواته کوي هسې نه د ده مرض په مونږ ولګېږي کله چې انسان غریب شي بیا ترې خلک ځان رانغاړي یو رحمته بیبي د ایوب علیہ السلام سره وه او ایوب علیہ السلام یې اوچت که یو خوشې ځنګل دی یو جومپړی ده په هغې کې ایوب علیہ السلام کینولو رحمت بیبی لاړه مزدورۍ له شیطان ابلیس هغه دی بیبي ته وایي چې ته د دې ضعیف عمر د دې انسان خدمت کې نو ته خو لا نوجوانه بیبي یې ځوانه بیبي یې پتا نه پکار دي چې تا له زه ښایسته ځای کې ښایسته خاوند وګورمه نو ته به هغې سره ښایسته ښکاري دا ته څه کې ایوب علیہ السلام بیبي رحمته بیبي هغه ته انکار کوي چې لرې شه دا خبرې ما ته مه کوه یو روایت کې راځي چې رحمتې بیبي د خپل سر مبارک ویختم د یو وخت دپاره هغې خرڅ کړي دي خو د ایوب علیہ السلام خدمت کې پرخ نه دی راوستی همدغه رنګ ورته ولاړه وه کله چې رحمته بیبي لاړله کار دپاره مزدورۍ له شیطان ابلیس ایوب علیہ السلام ته شیطانت کوي چې ستا بیبي هغه د سر ویخته خرڅ کړي دي یو واقعه دا وه چې د سر د ویختو خبرې وکړله بله واقعه دا وه چې رحمتې بیبي ته شیطان ابلیس د ځان نه طبیب د ځان نه حکیم د ځان نه ډاکټر د هغه وخت چې څه و هغې د ځان نه یو هوښیار سړی جوړ کړو چې ستا خاوند هغه به په څخه کېږي چې شراب نوش کي او د خنزیر غوښه وخوري نو رحمتې بیبي د هغې نه هم ګوره انکار کړی دی خو د دې خبرې نه ایوب علیہ السلام چې خبر شو نو قسم خوري اے پروردگار عالمای کمالتا صحت راکو رحمت بیبی بزسل گزاروامای یعنی سل گزاره با رحمت بیبی تزا سزا ورکوما چې داسې خبره ولی واورېدله د دې شیطان ابلیس ایوب علیہ السلام په دغه جومپړی کې پروت دی رب العالمین ورته حکم کوي الهام راځي وحی راځي او ورته فرمایي اے ایوب علیہ السلام قرآن پاک کې د ایوب علیہ السلام ذکر څلور کرته راغلی دی د ایوب علیہ السلام واقعه وګورئ څومره صابر و څومره صبر یې کړی دی الله پاک ورته وایي دوه چینې پیدا کړې ای ایوب علیہ السلام په یو چینه کې د خپه ووخه په بله چینه باندې غسل وکړه اولامبا ویسکا
تاکي به د نوجوانۍ عمره طاقت را پیدا کما. الله وی زه چې څه کومه خلک هغه نشي کولی. ایوب علیه السلام اوبه وڅښلې، بیا یې غسل وکړو، الله صحتیاب کو. ایوب علیه السلام ینګ نوجوان شو. سبحان الله. کېناستې ده رحمت بیبي کار پسې تلې ده په ډېر هیبت باندې، یو خوا ګوري بل خوا ګوري. نوجوان ته وایي چې څه به خبر نه یي، زما دلته یو ضعیف عمر خاوند و بیمارو په کټ کې پروت و، هغه بیمار دی، چرته خو چا بوتلی نه دی. ایوب علیه السلام ورته آواز کوي انا ایوب، ز ایوب یمای. اے بی بی ته ولې پریشانه کیږي؟ مه پریشانه کیږه. ایوب علیه السلام له بیا الله پاک دامره صحت ورکو، داسې نوجوان شو چې رب العالمین پکې د ځوانۍ طاقت راوستو. یو روایت کې راځي چې هغه بچي کم چې وفات شوي وو الله پاک ول هغه را ژوندي کو. نو چې الله پاک انسان د بوډاتوب نه ځوانۍ ته راولي نو نور بچي م ورکولی شي. مال حال هم سیوا شو بلکې د هغې نه په څو چنده سیوا شو، او رب العالمین پې د سرو زرو باران هم کړی دی. دا د ایوب علیه السلام واقعه خپلو بچو ته واوروئ، ځکه یې واوروئ چې دې کې صبر دی. که تا ته ما ته یو مسلمان ته تکلیف ملو شي دی دې فوراً ووایي الحمدلله. ځکه دا واقعه د ایوب علیه السلام د صبر ده، او د صبر واقعه 140 سال عمر الله پاک حضرت ایوب علیه السلام ته ورکو، او په 140 سال کې ایوب علیه السلام په روم کې پاتې شوی دی، او باچهي او سلطنت یعنی ډېر مالداره د باچایانو غوندې وخت یې تېر کړی و. ایوب علیه السلام اخره کې بیا الله پاک صحتیاب کړو. دا واقعه چې کومه ما بیان کړه د خپلو بچو ته خپلو ملګرو سره په ګروپونو کې شیر کوي، سبسکرایب کوي، او ستاسو زه د ټولو یو شکریه هم ادا کوم. زه دا موبایل په خپله ګورم الحمدلله، ما سره د ځوانانو، ما سره د سپینګیرو، ما سره د علماو، ما سره د طلباو، ما سره د بوډیګانو ښځو چې څومره مینه یې کړې ده، دا چینل یې کتلی دی، سبسکرایب کړی دی، خور کړی دی. رب العالمین د ما سره مینه نه کوي، د دین سره مینه کوي. ته دوی ټول نور هم دینداره که. والسلام و آخر الدعوات.